کم کویکلی مطلب دا دی چې هله شابه زر راځه، یعنی د کم کویکلی مطلب دی هله شابه زر راځه. ګرانو کتونکو دا سینټنس دا جمله مونږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې زمونږ د چا سره یو ډېره زیاته اهمه خبره وي، کله زمونږ د چا سره یو ډېر زیات ضروري کار وي، نو بیا مونږ هغه ته په پښتو کې وایو، مونږ وایو هله شابه زر راځه. نو ګرانو کتونکو دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي کم کویکلی. خو ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده کم کویکلی دا د نارمل انګلیش سینټنس دی، دا د نارمل انګلیش جمله ده. که چېرته موږ د نارمل انګلیش په باره کې خبره وکړو نو نارمل انګلیش په ویلو کې یعنی په سپیکینګ کې هم ډېر زیات بد لګیږي په مقابله د ایډوانس انګلیش کې، په مقابله د پرو انګلیش کې. او بله دا کله چې موږ د نارمل انګلیش د پوهېدلو په باره کې خبره وکړو نو په نارمل انګلیش باندې یو ماشوم هم پوهېږي، یعنی که چا تعلیم نه وي کړی نو هغه هم په نارمل انګلیش باندې پوهېږي. نو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو د کم کویکلی دپاره ایډوانس انګلیش استعمال کوئ، یعنی دغه سینټنس تاسو په ایډوانس انګلیش کې ووایئ یا په پرو انګلیش کې ووایئ نو دومره ده چې بیا به ستاسو په سینټنس باندې ستاسو په جمله باندې هر سړی نه پوهېږي. نو ګرانو کتونکو د دې دپاره په پرو انګلیش کې استعمالیږي پلیز کم پرامپټلی. د پلیز کم پرامپټلی هم مطلب دا دی چې هله شابه زر راځه، یعنی په ایډوانس انګلیش کې که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې هله شابه زر راځه نو بیا ورته بلکل تاسو ویلی شئ پلیز کم پرامپټلی، یعنی پلیز کم پرامپټلی. په نارمل انګلیش کې د دې دپاره استعمالیږي کم کویکلی او په ایډوانس انګلیش کې د دې دپاره استعمالیږي پلیز کم پرامپټلی. اوس باقي ستاسو چوایس دی، ستاسو مرضي ده. که تاسو نارمل انګلیش استعمالوئ هم ټیک ده او که تاسو ایډوانس انګلیش استعمالوئ هم ټیک ده. ګرانو کتونکو یو بل سینټنس یو بل جمله موږ په نارمل انګلیش کې استعمالو، موږ وایو آی ډونټ کیر. د آی ډونټ کیر مطلب دا دی چې زه هیڅ پروا نه کومه، یعنی کله تاسو د یو پرسنالټي د یو شخصیت یعنی د یو چا په باره کې خبره کوئ چې زه د هغه هیڅ پروا نه کومه. لا چېرته تاسو د یو کار باره کې خبره کوئ، د یو څیز باره کې د یو خبرې په باره کې خبره کوئ او تاسو وایئ چې زه هیڅ پروا نه کومه. د دې دپاره په نارمل انګلیش کې استعمالیږي آی ډونټ کیر. د آی ډونټ کیر مطلب دا دی چې زه هیڅ پروا نه کومه. خو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو د دې دپاره ایډوانس انګلیش استعمال کوئ، که چېرته تاسو د دې دپاره پرو انګلیش استعمال کوئ نو بیا د هغې په مدد سره به ستاسو انګلیش ډېر زیات یونیک ولګېږي، ستاسو انګلیش به ډېر زیات مزیدار، ذایقهدار او مسالهدار ولګېږي. د دې دپاره په ایډوانس انګلیش کې استعمالیږي it does not concern me. د it does not یا it doesn't concern me هم مطلب دا دی چې زه هیڅ پروا نه کومه. د کنسرن معنی ده تعلق رکھنا یا کاروبار یا کام، یعنی کنسرن خو ډېرې زیاتې معنی لري خو دلته یې معنی ده تعلقات رکھنا. او د پوره سینټنس مطلب دی it doesn't concern me مطلب دا دی چې زه هیڅ پروا نه کومه. په نارمل انګلیش کې استعمالیږي I don't care یا I do not care او په ایډوانس انګلیش کې استعمالیږي it doesn't concern me. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې یو بل سینټنس یو بله جمله هم د نارمل انګلیش او هم د ایډوانس انګلیش استعمال کړو. په نارمل انګلیش کې مونږ وایو زه در روان یم. کله چې مونږ ته یو څوک رینګ وکړي یا کله زمونږ نه څوک تپوس وکړي مونږ ته وایي ته چېرته یې، نو بیا هغه ته مونږ په دغه وخت کې وایو مونږ وایو زه در روان یم. د دې دپاره په نارمل انګلیش کې استعمالیږي I am coming یا am coming. خو دا د نارمل انګلیش سینټنس دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې باندې هر سړی پوهېږي. نو ګرانو کتونکو د دې دپاره په ایډوانس انګلیش کې استعمالیږي I am on my way. د I am on my way هم مطلب دا دی چې زه در روان یم. په نارمل انګلیش کې د دې دپاره استعمالیږي I am
कमिंग او په एडवांस इंग्लिश کې یعنی په پرو انګلیش کې د لپاره استعمالیږي I am on my way. د دوانو یو مطلب دی، د دوانو یو معنی ده زه در روان یم. یو بل سنټنس یو بل جمله مونږه په نارمل انګلیش کې استعمالو، مونږ وایو I will try یا I'll try. مطلب دا دی چې زه به ټرای وکم، زه به کوشش وکم د یو سیس په باره کې، د یو کار په باره کې، د یو خبرې په باره کې زه به کوشش وکم. خو ګرانو کتونکو دا نارمل انګلیش دی. که دې دپاره تاسو ایډوانس انګلیش استعمال کوئ نو بیا باقي تاسو ته پته ده چې د هغې په مدد سره څه کیږي. بالکل ستاسو په انګلیش باندې به یو عام کس نه پوهیږي، یو داسې کس چې د هغه تعلیم کم وي، هغه د انګلیش سره ډیر زیات آشنا نه وي، هغه په انګلیش ډیر زیات نه پوهیږي، نو بیا هغه ستاسو په پرو انګلیش باندې نه پوهیږي. ګران کتونکو دې دپاره په ایډوانس انګلیش کې یا په پرو انګلیش کې استعمالیږي I will make an effort. د I will make an effort هم مطلب دا دی چې زه به کوشش وکم. I will make an effort مطلب دا دی چې زه به کوشش وکم. په نارمل انګلیش کې دې دپاره استعمالیږي I will try یعنی زه به کوشش وکم. او په ایډوانس انګلیش کې دې دپاره استعمالیږي I will make an effort. د دوانو یو مطلب دی. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په نارمل انګلیش او هم د ایډوانس انګلیش په سنټنسز باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې دې سره سره څه نور هم د ایډوانس انګلیش او د نارمل انګلیش سنټنسز زده کړو چې د هغې په مدد سره ستاسو انګلیش نور هم قوي شي، ستاسو انګلیش نور هم سټرانګ شي. په نارمل انګلیش کې مونږ یو بل سنټنس یو بل جمله استعمالو، مونږ وایو listen to me یعنی زما واوره. listen to me مطلب دا دی زما خبره واوره. خدا د نارمل انګلیش سنټنس دی listen to me. ګرانو کتونکو د دې لپاره په ایډوانس انګلیش کې استعمالیږي please hear me out. او د please hear me out هم مطلب دا دی چې زما واوره. په نارمل انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي listen to me او په ایډوانس انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي please hear me out. یو بل سنټنس دی یو بل جمله ده، مونږ وایو sit down مطلب دی لاندې کینا یا ښکته کینا. د sit down مطلب دی لاندې کینا یا ښکته کینا. خو ګرانو کتونکو په دې باندې هر سړی پوهیږي چې د sit down مطلب دی ښکته کینا. د دې لپاره په ایډوانس انګلیش کې یعنی په پرو انګلیش کې استعمالیږي please take your seat. د please take your seat هم مطلب دا دی چې مهرباني وکړه لاندې کینا. په نارمل انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي sit down او په ایډوانس انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي please take your seat. یو بل سنټنس دی یو بل پریزل ورب دی stand up یعنی stand up او sit down دا دواړه پریزل ورب دی. په دې باندې آلریډي مونږه یو ویډیو جوړه کړې ده. یوازې sit down او stand up پریزل ورب نه دي، د دې سره سره تقریبا 15 پورې نور پریزل ورب هم مونږه په هغه ویډیو کې زده کړي دي. که چېرته تاسو هغه ویډیو نه وي کتلی یعنی تاسو د پریزل وربس ویډیو نه وي کتلی نو بالکل د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به زه تاسو ته د هغه ویډیو لینک پرېږدم، تاسو بالکل د هغې نه پریزل ورب زده کولی شئ. نو ګرانو کتونکو یو بل پریزل ورب دی stand up. د stand up مطلب دا دی پاسه ودرېږه یا بره ودرېږه. خو څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا د نارمل انګلیش سنټنس دی، دا د نارمل انګلیش جمله ده. په دې باندې یو ماشوم هم پوهیږي، یو داسې شخصیت یو داسې انسان پوهیږي چې هغه ایون د سکول په شام نه وي تللی. نو ګرانو کتونکو که د دې لپاره تاسو چېرته ایډوانس انګلیش استعمال کوئ نو بیا ستاسو انګلیش به یونیک ولګیږي، ستاسو انګلیش به خلک په مثالونو کې ورکوي. د دې لپاره په ایډوانس انګلیش کې یا په پرو انګلیش کې استعمالیږي پلیز رایز. د پلیز رایز هم مطلب دا دی چې پاسه ودرېږه. په نارمل انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي
स्टैंड्स ऑफ په एडवांस इंग्लिश کې د لپاره استعماليږي پلیز رایز. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو ته به د دې ویډیو نه فایده شوي وي، یعنی تاسو به د دې ویډیو نه زده کړه کړې وي، تاسو به د دې ویډیو نه نارمل انګلیش او هم د ایډوانس انګلیش سنټنس زده کړي وي. که چېرته واقعي تاسو ته د دې ویډیو نه فایده شوي وي نو بیا ورسره ویډیو له یو لایک ورکړئ، او که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې د الف نه والا تر یې پورې انګلیش زده کوئ او هغه هم صرف او صرف په 2 میاشتو کې، نو بیا در سره هم په دې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره بیل آیکن هم دباو کړئ، ځکه کله چې موږ نوی ویډیو اپلوډ کو نو د ټولو ناول به د هغه ویډیو نوټیفیکیشن په 15 سیکنډه کې دننه تاسو ته درځي. او که چېرته تاسو د انګلیش سره ریلیټډ په یو ټاپک کې کنفیوز یې، یعنی تاسو په ایکټیو وایس پیسیو وایس باندې نه پوهیږئ، ماډل وربز باندې نه پوهیږئ، دغسې پارټس آف سپیچ باندې نه پوهیږئ، یا نور چې څومره د انګلیش سره ریلیټډ ټاپکس دي تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ، نو د هغې د پوهېدلو دپاره تاسو صرف او صرف موږ ته په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ وکړئ او انشاءالله زموږ راتلونکې ویډیو به ستاسو هم د دغه کمنټ مطابق وي. د ویډیو کتلو ډیره مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. Thank you.